جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین پتاسو کیا آغا سوک دے چھے آغا قرآن ازدک و داغین بالی میں متوقعی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین او غرا پتاسو کیا آغا سوک دے چھے آغا قرآن ازدکی او داغین بالی میں متوقعی. یا پخپل باندې ازدکی او دا خپل ازدکی سره سره هغه نور تخای، نو دا پتاسو کې بهترین انسان دی. بل حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرین، کہ ډیر قومونه الله پاک د دې قرآن په وجه باندې هغه چتایي او هغوی ته الله پاک فضیلت ورکوي. ډیر قومونه هغو ته الله پاک فضیلت ورکوي، هغوی اوچتوي، او ډیر قومونه الله تبارک وتعالی د دې قرآن په برکت او د دې په ذریعه هغه ښکته کېږي. نو کوم خلک چې په دې باندې ایمان راوړي او دارنګې د ایمان سره سره پې عمل کوي، نو د دغې خلکو دنیا هم ښایسته او آخرت هم ښایسته. او کوم خلک چې په دې باندې ایمان نه راوړي، نو د دغې خلکو دنیا هم خرابه ده او آخرت هم خراب. نو دې وجې نه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایي ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما ويدعو به آخرین. ډېر قومونه الله پاک د دې کتاب په ذریعه اوچتوي، ډېر قومونه الله پاک هغه د دې کتاب په ذریعه هغه چې دوی هغه پس کېږي او وروسته کېږي. نو دې وجې نه دا د الله تبارک وتعالی رحم دی. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کوم مور پلار په خپل بچي باندې یو معصوم بچي باندې قرآن ختم کو، د قیامت په ورځ به الله تبارک وتعالی هغه د داسې یو تاج ورپسر کړي چې د هغې دا رڼا دا به د دې انور د رڼا نه د دې دنیایي نور چې دی د دې د رڼا نه به سوچنده ده اوچته. نو ستاسو سوچ وکړئ چې دا خو به د دې معصوم حال وي چې دا به ورته دومره د دغې برکت دا دی چې د دغې امور پلار ته به الله پاک دا تاج ورپسر کړي. خو چې د دې معصوم به څومره لوی درجې دا خو د دې برکت دی چې الله پاک ورته دا تاج چې دی دا ورپسر کړو د مور پلار ته، نو چې د دې معصوم به سهال دې ته به الله سبحانه ورکړي. بل دا ده چې دا صدقه جاریه ده. کوم اولاد چې قرآن مجید چې دی دا ختم کړو، نو دا سره دا صدقه جاریه ده. صدقه جاریه هغه دا ده چې دا به سبا نه دا مور پلاري او دا بچی چې دی دا به د قرآن کریم دا تلاوت کوي، دا به سبق وایي، نو دې دا اجر چې دی دا به الله تبارک وتعالی دا دې مور پلار ته به دا رسوي. او بل دا چې قرآن مجید دا داسې کتاب دی چې د دې د وجې نه د دې قرآن کریم د وجې نه الله تبارک وتعالی په انسان باندې ډېر لوی رحم کوي. وایي چې څوک قرآن وایي او دی زده کوي او دته د دعا د غوښتلو د ذکر کولو دا فرصت او ټیم ورته نه میلاویږي، نو الله تبارک وتعالی به دغې قرآن مجید چې دا څوک وایي نو د دې دعا غوښتونکو نه او د دې ذکر کوونکو نه الله وایي چې زه به درته نجات ورکوم. بل دا د الله حکم دی او حکمت دی. الله فرمایي یؤتی الحکمة من یشاء، ورکوي پوهه الله پاک په دین باندې هغه چاته چې خوښ شي. ومن یؤت الحکمة، او چاته چې پوهه الله پاک په دین باندې ورکړه نو فقد اوتي خیرا کثیرا، دته الله ډېر خیر ورکړي. ګوره خیر کثیر ورته ورکړي. مال ته خیر ویلې شوی خو کثیر لفظ ورسره نه دی راغلی. اولاد ته خیر ویلې شوی خو کثیر لفظ ورسره نه دی راغلی. او دا علم چې دی دا قرآن دې ته الله پاک خیر کثیر ویلی دی. الله تبارک وتعالی ما تاسو ته په دې مختصر بیان باندې عمل کولو توفیق راکړي.